د پاراچینار مشرانو اهل سنت او اهل تشیع جوانانو ټولو ته السلام علیکم. سلام نه بعد ما د عرض دی چې د کومه واقعیا شوي دی ټل پاراچینار روډ مهوره سره بالکل روبرو دی به زه ډېر مزاحمت کوم ویلي دي کې اووه کسان یا شپږ کسان کوم تارګټ سول دی مو مزاحمت کوو چا کړي دی مو حکومت نه اپیل کوو چې هغه زیات باکر چوک وي هغه ته د بھرپوره سزا میلو شي. او دی سره سره زه اهل سنت مشرانو ته او سوشل میډیا باندې کوم جوانان دي هغوی دا خبرې کوي شرپسند ویډیو کوي دوی ته زه یو وړوکې غونې کې میسیج ورکوم چې دا واقعیا صرف تاسې نه دی دا د ټولې کورمې بچای که هغه اهل سنت دی که هغه اهل تشیع دی دی باندې خفا دی او د تاسې څه کوم شرپسندې خبرې کوئ یا لکه څه کوئ زه یا یم نه خو اشارې کې به زه تاسو ته داسې وایم دي نه داسې اندازه لګېږي چې تاسې د پاراچینار خیرخوا نه یو تاسې د پاراچینار حالات بیا خرپولو کوشش کوئ نه زه داسې یم حکومت ته بالخصوص ای سی صاحب ډي سی صاحب ته او ډي پي او ته یم چې دا یې تا ذمهداري دی چې کوم کس سوشل میډیا باندې شرپسندې خبرې کوي هغه یې کوم مسلک خلاف کوي پکار دی ته فورا ایکشن واخله هغه کسان ونیسه دی وجې نه ونیسه چې هغه شرپسندي کیدای شي دا کار اندوی کړی وي او ما ته خو چټي هیڅ دا داسې یی چې کیدای شي دا کومه واقعیا شوي دی دا یې دوی خلکو ذاتي دشمني وي دا مذهبي رنګ ما ورکوي دا به کیدای شي حکومت تحقیق وکړي ادارې لګیا دي انشاءالله امید شته چې دی ډېر زر رزلټ پته ولګېږي چې دا یې دوی ذاتي دشمني وي او زه بیا یو ورې ریکویسټ کوم اهل سنت سنجیده مشرانو ته چې کوم دی تاسې علاقې نه کومې ویډیو شیر کیږي یا د کومې خبرې کوي او دغه باندې د تاسې ایکشن واخلئ که ایکشن مو ونه خیستلو نو اندازه داسې لګېږي چې کوم د راو د اسرائیلو انجنټیان دي هغوی ته بیا کیدای شي فنډینګ شوی وي دې شي باندې چې پاراچینار یو بیا حالات خراب کړي نه دا حالات کنټرول کوي او که کنټرول نه بهر وځي